بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذوي الأرحام عليك بيابا شاتزي ذوي الأرحام تبزي شاتر بزي ذوي الأرحام تبزي عليك ذوي الأرحام ذوي الارحام هغه وارثانو ته وي چې غیر وي د ذوي الفروزنا او د عصباتنا غیر وي ذوي الفروزنا او د عصباتنا رسوي دا غیر وي دا څو قسم دي څلور قسم دي کنه نمبر 1 قسم اولاد البنات و اولاد البنات الابن اولاد البنات او اولاد بنات الابن اولاد البنات تسوي اولاد البنات وصيه وصيه او د لور له طرف نه ربچی اولاد مذکر وي او مؤنث وي یا لکه پوه شو په خبره باندې یو طالب هغه تلو شناختی کارت جوړاو د لیکلوم د سلانو د مور د پلار نوم وتا بستو زه د پورا سیده ها راتلو غل کې نږدې خو ته د پلار دی ستان جوړ د پلار بدی شي پولار سیده د مشترکای د مور پلار دی ګل یا لکه پیش په خبره باندې اولاد البنات ذوي الارحام یو اولاد البنات یو اولاد البنات الابن او دویم قسم چې دي اجداد نکونه اجداد فاسده او جدات فاسده اجداد فاسده او دریم قسم چې دي اولاد الاخوات او بنات الاخوه اولاد الاخوات د خویندو بچي او بنات الاخوه د رونو لوریانې د لورو د رونو لوري کنه بنات الاخوه ها بنات الاخوه کنه د رونو خویندو داغي لوریانې ورته نسبت والی کنه خاجي ها وريري شو بتيجي ذهنم شو رسيد خاجي ها اولاد البنات اولاد الاخوات اولاد او يا لك سلورم نمبر ترورياني او ترورياني حالات ترورياني دا ټول تروریانی ماماګان د پلار تروریانی د مور خويند پلار خويند الکه تروریانی د مور د طرف او د پلار د طرف نه دا ټول دا پکې داخل دي په سلورم کې نو خبرم دی پورې کول نه د چرترا سنو ذوی الفروزم نو او عصباتم نو ذوي الفروزم نو عصباتم نو نه عصبات نسبیو او سببیو نه عصبات سببیو نی سب چاته زی ذوي الارحام تبزی چاته بزی ذوي الارحام مثلا زید وفات او داغی نصفاتی شو اولغه پاپ خرج مالک زید وفات شو او داغینا 5 عمات پاتې د پلار د طرف نه تروریانی هیڅ کم نشته کنه نه ذوي الفروز شته نه عصبات شته هیڅ کم نشته صرف ذوي الارحام دي 15 تروریانی دي تب ذوي الارحام لیکي دا ډېر کمی مسلې پیخيږي ها خامخا ذوي الفروز او عصبات رسوي شاذ او نادر کله کله دا مسله پیښ شي
دغه چې پنځه عامات دي دې مسله کې صرف ذوي الارحام وي نو مسله به د رؤوس نه وي د چا نه به وي څو عامات دي پنځه عامات دي نو مسله به د څه نه وي 1/5 1/5 دا به د هر واحدې وشي ذهن د فیو رسېدلو ذوي الارحام یا خورزي دي او یا دغه شانتران وریری دي هلکه اول به صنف اول ته به ځي کاغه نو صنف ثاني ته کاغه نو صنف ثالث ته کاغه نو صنف هم ذوي الارحام ته به ځي چې کله څه نه وي ذوي الارحام صحیح شول هلکه که ذوي الارحام هم نو سم نو بیا به چاته ځي الارحام هم نو بیا به چاته راځي ثم مولى الموالات بس کې مولى الموالات ته به بیا ځي هلکه مولى الموالات چاته وایي دا وران کې خارج مولى الموالات دې ته ویل کېږي چې هغه کس ته وایي چې هغه عقد موالات کړی وي صحیح کړی وي عقد موالات یې کړی وي عقد یې کړی وي د موالات د دوستانې عقد موالات دا بیا په دوه قسمه باندې دي یو عقد موالات د اسلام دی او بل عقد موالات د خیر ښېګړې دی نو عقد موالات د اسلام دا دی چې یو سړی دی د کافرانو خلک کافران دي یو خاندان کافر دی ټیک شول رجی په دې کې یو کس مسلمان شو د چا په لاس باندې ایمان راوړلو او مسلمان شولو ذهن یې ټول رسېدلو هغه ویل چې زما خو اصل ټول خاندان کافر دی میراث نورې زما میراث په تا ته میلاویږي بیا هغه ډېر مال دولت هر څه ګټلی و مسلمان شو که نه وفات چې وفات شولو نو مور پلار یې کافران دي روڼ یې کافر زامن ټوله کیسه کافر دي کافر دي نو لہذا کافر ته مسلمان میراث نه میلاویږي چې نه میلاویږي نو د دا میراث په دغه مولى الموالات ته میلاویږي چې د چا په لاس باندې دا یو شو که نه مولى الموالات بالعقد الاسلام او بل مولى الموالات دا بعقد هلکه په عقد سره خدا عقد چې وینو لحاظه دا د خیر ښېګړې واله وي یو کس ته مثال په طور باندې زید دی او بل کس ته ویللی چې یاره ته زما سره دا بوج اوچت کا دا کار مار را سره کوه دا کار مار را سره وکړه او بیا چې زه مړ شوم زما میراث په تا ته میلاویږي یا په ما باندې مصیبت دا دیت را باندې لازم شوی دی کې راسه تعاون وکړه بیا چې زه کله وفات شوم لحاظه زما میراث په تا ته ځي ذهن دې ټول رسېدلی او یا نور الله په خوب دله نه درځي لحاظه زه واده کوم پیسې را سره نشته د امداد را سره وکړه چې دا واده وکړم او که بیا مړ شوم نو لحاظه زما دا میراث دا به تا ته ځي ذهن دې ټول رسېدلی ورځي عقد موالات دې ته مولى الموالات یا هسې یو سړي چې هلکه بس مرګره دوست دی او بستا او دی سیدا زما میراث به تا ته ځي ذهن دې ټول رسېدلی نو دې ته مولى الموالات وایي چې مولى الموالات دې ته ویل کېږي که زید وفات شو هلکه د زید نه ذوي الفروض شته نه عصبات شته نه عصبات نسبي شته نه عصبات سببي شته او نه مولى عطاقه عصبات سببي نسبي نشته نه ذوي الارحام شته ذوي الارحام هم مولى الموالات ته نشته نشته نو عمل د څه دی مولى
موالات دی مولل موالات دوستانی ته وایي کنه مولل موالات هغه کس چې هغه سره عقد د موالات عقد د دوستانی ورسره شوی وي ذهن ټول شوی حالکه کو دا ډیر کسانو مثلا 15 کسانو بیا 15 وړو دا وران کړی ثم المقر له بنسب على الغير مقر له بنسب على الغير حالکه مقر له یو مقر دی اقرار کوونکی دی او بل مقر دی چا د پاره چې اقرار کړی دی د چا لپاره چې اقرار کړی دی مقر دغه مال دی مقر له چې د چا لپاره اقرار کوي مقر له چې د چا لپاره اقرار کړی دی مقر به دغه مال دی هلکه مقر له نو بلا مقر له دی مثال صورت د مسئلې دا ها هلکه صورت د مسئلې دا دی مثال په تور باندې زید ویللې چې عمر زما رور دی عمر زما څه دی رور مې دی خانو چې عمر زما رور دی چې زید مقر څه شو او یا لکه مقر له د چا د پاره اقرار کړی عمر مقر له او مقر به دا دغه مال دی کنه مقر به بس سره مقر به دا ورور دی باندې اقرار کړی کنه څه اقرار کړی ها نو زید ویل چې دا زما رور دی عمر می څه دی رور می راغلی دی جی رور می دی نو چې د رور ولی اقرار کو د اخوالی اقرار یو نو د زید داوه په خپل پلار باندې وکړه چې زما د پلار زوی دی زما پلار زوی دی خانو چې زما د پلار زوی دی خو پلار اقرار نه کول انکار یې کاو صحیح دا زما زوی نه دی ټیک شول کاغم اقرار وکړو بس بیا په خپل ورونو کې شامل شو زوی کړو حساباتو نه شو کنه هغه انکار کولو پلار د زید پلار څه کولو انکار کولو نو دا اقرار په نسب د غیر باندې شو په پلار باندې دعوه شوله چې دا زما د پلار څه دی ټیک شوله او یا لکه د ده په د اقرار سره دا نسب هم نه ثابتېدلو خو زید ډېر هم وایي چې دا زما رور دی خو چې پلار یې انکار کوي بل شرط ولله دا دی چې دغه به مجهول النسب وي دغه عمر هغه مجهول النسب وي هلکه مور پلار به نور معلوم نه وي او یا لکه بل شرط ولله دا دی چې دا زید به وفات شوی وي په دغه اقرار سره رجوع به یې نه وي کړي څه به یې نه وي کړي رجوع به یې نه وي کړي که نه ذهن دې پوره شوی او بل شرط ولله دا دی چې هغه پلار به انکار کوي هغه به انکار به کوي که نه چې دا زما زوی نه دی نو د دې شرایطو د وجې نه دا شرطونه به خیر بیا هم را معاد کړو که نه چې خلک در باندې رانه شي چې زید وفات شو نو که د زید ذوی الفروض هغه هم نشته عصبات نسبیم نشته سببیم نشته او یا ذوی الارحام هم نشته مولا الموالات هم نشته صرف عمر شته عمر شته دی چې مقر له دی که نه دا پاتې دی چې پاتې دی د زید دا مال بچا ته ځي یا لکه پوه پې شولی دته بزي دا لکه شي اقرار خو کړو کنه المرء يؤخذ الاقرار حجة قاصرة الاقرار قاصرة شرح المجلد زمان بده پرلاش یا لکه پوه که مقر لهم نو راغله بیا با مال زی مصالحه بجميع المال
طاهره وفات کېدل ویل چې زما دا ټول مال دې ساق ته میلاو شي ټول مال دې هغه ته میلاو شي وصیت یې وکړو نو یا لکه وصیت خو په ثلث کې جاری کېږي یا لکه اوس چې ذوی الفروض هم نشته عصبات هم نشته ارحام هم نشته مولا موالات هم نشته مقر له هم نشته یا ټول مال جميع المال بس ساق ته به ټول مال ولاړ شي ذهن هم پوره شي او یا لکه که مصالحه بجميع المال هم نو بیت المال طاهره وفات شو خزانه مزانه ټولې بدې کړي دي چرمونونه پیسې میسې والي سارونه پیسې دې شي په خبر ټول کال را باندې کړي دي او یا لکه سړی وفات شو وفات شو څوک نشته دی لکه چې څوک هم نشته دی بیا به مال چېرته ځي بیت المال ته به ځي یا لکه نن سبا اصول د بیت المال ګډوډ دي خو فقراو به تقسیمېږي چې کوم ګاونډیان فقرا یې دي مسله باندې زید دا پلار انکار کوي د امر د زویوالي نو نسب ثابت نشو که اقرار یې وکړو بیا خو به خپلو زامنو کې شو او چې انکار یو دا اقرار کوي او پلار یې انکار کوي نو بیا نو خو دغه کنه د د حساب او ته صرف زی د زید د پلار هغه ته نه ځي که هغه اقرار وکړو بیا خو د زید په شان ته زوی شو ذهن دې پوره شي بیا خو د پلار نه مړیا خو بیا په عصبات شو ثم المولى الموالات ثم المقر له بالنسب على الغير مقر له لك عمر د دل اقرار شوی په نسب د غیر باندې الکه غیر د دې زید پلار دی کنه چې دا زما رور دی یعنی زما د پلار زوی دی اقرار کړي په نسب د غیر باندې چې پلار دی به سو پدا سه حیثیت سلم يثبت نسبه باقراره نسبتي نسبه نسب د مقر له باقرار په اقرار د مقر سره من ذلك غیر دغه غیر نه لکه کدا زید ډیرم چې وي دا زمارو د خود پلار نه نسب نه ثابتيږي چې سو پورې پلار اقرار نه کړي نه ثابتيږي او بل شرط دا د ازامات المقر على اقراره چې مړوي مقر پس سره اقرار خپل سره کو رجوع کړي وا زید رجوع کړي بیا به متمل ثابت هغه تر راځي او بل شرط دا چې دا مجهول نسب مجهول النسب د مقر له نوي ثابت بلکې د مور پلار پته به نه لګي یا لکه پوه شولې بلې خبره باندې کدان ثم المصالحه بجميع المال یا چې مصالحه چا د پاره نه وصیت کړي وي جميع المال پټول مال سراغت او ثم بیت المال بیا به چاته زی بیت المال کرا العبرة لما وقع لا لما كتب العبرة لما وقع